پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل یو مشر فیصل واړه رکنیت وروستو له هغې معطل کړي او په 2 ورځو کې ترې جواب غوښتي چې هغه د ارشد شریف د وژنې د پیښې او تحریک انصاف ګوند د لانګ مارچ په اړه خبري غونډه کړې ده. واړه تېره شپه 9:30 بجې په اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې دعوه کړې چې د پاکستاني خبریال ارشد شریف وژنه پیښه نه ده بلکې هغه قتل کړی شوی دی او سازش یې په پاکستان کې جوړ شوی. نوموړي ویلي چې ارشد شریف په ګاډي کې دننه وژل شوی او یا پرې د نږدې نه ډزې شوي دي، په سر او سینه ویستل شوی دی او د ثبوتونو د هغه موبایل او لیپټاپ هم غایب کړی شوی دی. د نوموړي نه پوښتنه شوې چې د ارشد شریف د وژنې سازش چا جوړ کړی، هغه یې نوم نه دی ښکاره کړی، خو ویلي دي چې څو ورځو کې به په دغه اړه نور معلومات هم شریک کړي. د 23 اکتوبر په شپه په کینیا کې د نیروبي سره نږدې د وژل شوي پاکستاني خبریال ارشد شریف جسد یعنی مړی چې د چهارشنبې په شپه ناوخت اسلام آباد ته رسول شوی دی. د کینیا پولیسو د ارشد شریف د وژنې د پیښې په اړه خپره کړې شوې خپله لومړۍ خبرپاڼه کې ویلي وو چې پولیسو د غلط شناخت له کبله د هغه په موټر ډزې وکړې چې ارشد شریف پکې ناست و. فیصل واړه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان لخوا اعلان شوي لانګ مارچ په اړه ویلي چې وینه، مرګونه او جنازې ورته پکې په نظر راځي. هغه ویلي چې په لانګ مارچ کې به بې ګناه خلک وژل کېږي چې پکې مهم کسان هم شامل دي، هغه څه وخت هم وژل کېدی شي، پلان ورته جوړ شوی دی. د یادې خبري غونډې وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند بل مشر اسد عمر د فیصل واړه د څرګندولو په اړه ویلي چې دغه بیان د ګوند پالیسي نه ده او د هغه نه په دغه بیان سپیناوي غوښتل شوی دی. د ګوند د سند صوبې مشر علي خیدر زیدي ویلي چې واړه د ګوند لانګ مارچ ته د زیان اړولو هڅه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې د جمعې پر ورځ سبا په 28 اکتوبر به د حکومت په ضد د لاهور نه اسلام آباد په لانګ مارچ شروع کوي. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د عمران خان لانګ مارچ یا لاریون د انقلاب یا بدلون د پاره نه بلکې په خپل خوخه د پوج د سرلخکر لګول لپاره دی. د روان کال پرورې په میاشت کې د پاکستان الیکشن کمیشن فیصل واړه او د 2 هیوادونو د شهریت په قضیه کې ناخله کړی شوی وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان.